مونږه خپل ټول کتونکو ته درخواست کوو که تر اوسه پورې تاسو زمونږه دا چینل سبسکرایب کړی نه یي نو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ چې زمونږه هره نوې ویډیو تاسو ته در رسي او ویډیو پوره ګورئ او ورسره زمونږ دا چینل چې دی چې کوم بیل آیکن بټن ده هغه مو ووهئ چې تاسو ته زمونږ د هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن در رسي او چینل چې دی خامخا سبسکرایب کړئ او ویډیو هم زمونږ هر ویډیو تاسو پوره ګورئ چې په هغې سره زمونږ دا چینل مخکې لاړ شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء زردا چوبوي كمقل من الناس دخلقنا ما ولاهم سشي وعلى ديلرا عن قبلتهم دقبلي ددينا التي كانوا عليها قبلة چودي پائی باندي قل هو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام للہ خاص اللہ تعالی دپار دے المشرق والمغرب مشرق و مغرب یهدی من یشاء ہدایت کوي چاته چوغاړي الى صراط مستقیم فطرف دلاری نیغی. آیت مبارکہ کی پیشنگوئی دا کہ ان قریب یولوی حکم را روان دے اور دا حکم دوجی نبا قسمہ قسم خلق قسمہ قسم اعتراضوں کی خدا اعتراض کون کی واقع مکل بھی دا بہوخیار و سمجھدار نہیں حکم دارے چکے لب بدلیگی. نبی علیہ السلام و مومنان با بیت المقدس طرف تموز کولو او دا حکم بدلیگی تاسو بیت اللہ شریف تبیاموز کریں. دا حکم چراشی ودی باندبا کمکل خلق اعتراض کی. دا خلق منافقان یہود او دا مکی مکرمی خلق ودا اعتراض کی چه دا محکنے قبلہ ٹکو کدا رستنے ٹکتا محکنے قبلہ ناقص و یا کامل و او دا رستنے قبلہ کامل دا یا ناقص کا. آخر سوا جوا چی دی دا بیت المقدس نا بیت اللہ شریف مخوارو دی تنگوری چی دا اللہ تعالی حکم دے دا اللہ حکم اولدا اس حکم دا دے مومنان و نبی اسلام دا اللہ دا حکم تابع دی تبنکوری بلکہ دا خواہشات کو بنیاد بدا اعتراض کی چی دی دا بیت المقدس نا بیت اللہ شریف تولی مخوار. نبی علیہ السلام چې په مکه مکرمه کې و نو په داسې طرف به ودرېده چې بیت الله شریف هم مخې ته او بیت المقدس هم مخې ته راته. بیت الله شریف نه بیت المقدس په جانب د شمال باندې دی، مدینه منوره په جانب د شمال باندې ده
او بیت المقدس چې ملک شام کې دی نو دا په جانب د شمال باندې نبی علیہ السلام به داسې طرف ته ولوېدو چې بیت الله شریف هم مخې ته او بیت المقدس به هم مخې ته دواړو قبلو طرف ته لمونځ راته کله چې نبی علیہ السلام هجرت وکړو مدینه منورې ته تشریف راوړو نو مدینه منوره داسې ځای کې ده چې اوس که نبی علیہ السلام بیت الله شریف ته مخکې نو بیت المقدس شاته راځي ځکه مدینه منورې نه بیت الله شریف په جانب د جنوب باندې دی او مسجد اقصی او بیت المقدس په جانب د شمال باندې دی نو که نبی علیہ السلام بیت الله شریف ته مخکې نو بیت المقدس شاته راځي او که بیت المقدس ته مخکې نو بیت الله شریف شاته راځي دواړو کې تطبیق نه دی ممکن نو نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف ته مخ شروع کړ او دا حکم چې دا په وحی غیر مطلوع سره یعنی دا نبی علیہ السلام ته حکم راغلی دی په قرآن کې ردی ذکر نشته چې د بیت المقدس ته مخ کوه 14 میاشتې او 15 ورځې نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف ته لمونځ کولو ځکه نبی علیہ السلام هجرت کړو په ربیع الاول کې ربیع الاول په یکم باندې او دا حکم د تحویل د قبله چې راته تحویل د قبله مطلب قبله بدلولو مخکې قبله دا اوس په قبله دای تحویل معنا اړول او بدلولو ته وي د تحویل د قبله حکم چې راته نو دا د رجب میاشت وه او د رجب 15 تاریخ نو د ربیع الاول نه تر رجب پورې 14 میاشتې شوې او رجب په میاشت کې دا حکم راغلی دی 14 نیمې میاشتې شوې د دې وجه نه بخاري شریف کې د دې تحویل د قبلې ذکر دی 14 میاشتې او 19 میاشتې راغلي دي 16 یا 17 نو دا 16 یا 17 په دې وجه دی عرب چې دي نه عرب دا نیم عدد پورا عدد شماري دا نیم هغې نه چې 14 نیمو 19 نیمو پوکم لسو پوکم یو داسې نه وي پورا عدد وایي د دې وجه حدیث کې یا 14 راغلی ناپنځلس نه دي حساب کړي او یا 19 ناپنځلس په پورا عدد باندې شمار کړی نبی علیہ السلام 14 میاشتې او 15 ورځې مخ بیت المقدس طرف ته کو او بیت الله شریف ته شاوه په دې خبر یهود خوشاله وو لیکن مشرکین مکه خفو د مکې مکرمه خلق خفو ځکه چې بیت الله شریف د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه بیت الله کې قبله را روانه وه او نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی نو مکی والا په دې خبره خفو چې زموږ قبله هم بدله کړه لیکن یهود خوشاله وو چې زموږ قبلې طرف ته مخکې ځکه بیت المقدس د یهودو قبله وه په دې بیت المقدس کې بیا دوه قبلې دي یو قبله د یهودو را بله قبله د نصاراو ده د نصاراو قبله بیا په بیت لحم دی ایو طرف ته ده او د یهودو هغه بل طرف ته ده خیر یهود خوشاله وو چې نبی علیه السلام زموږ قبلې ته مخکې د نبی علیہ السلام اصل خپل چاہت او د زړه امید دا او ارمان دا چې بیت الله شریف د قبله شي نو خو
لیکن پیغمبر د الله د حکم پابند دی. نه الله حکم دا و چې بیت المقدس ته مخ کوئ ښځې او 14 میاشتې بعد د رجب په میاشت کې د غزوه بدر نه 2 میاشتې مخکې غزوه بدر په رمضان شریف کې شوی دی 17-18 رمضان باندې او دا په رجب کې دا حکم راغی. رجب نه پس بیا شعبانی او شعبان نه پس بیا رمضانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غم شو بنو سلمہ کې نه الته کې دعا ترو جنازې لا د غرمې ټیم شو. هغه نبی علیہ السلام په روټۍ ته ایثار کو. نبی علیہ السلام روټۍ وخوړه تیلوله وخوړه د ماسپښین د لمونځ ټیم شو. دا اوس چې کوم ځای کې مسجد قبلتین دی دغه ځای کې دا کلی و. د مسجد قبلتین ته چې کوم حضرات تللي دي نه به دې ته خیال نه کړي د قبلتین مسجد سره په دیوال باندې یو قبرستان دی او دا قبرستان نه دیوال ته دی نو د بار نه پته لګي چې دغه قبرستان دی. د دې قبرستان نه دریو طرفونو ته روډ دی او دا زوړ آبادی ر زوړ دیوال دی وای چې یو زوړ ګیټ لګېدلی دی. د بار نه هیڅ علامات او نشانات نشته چې دننه قبرونه دي لیکن دې کې دننه دي قبرونه او دا خپل دننه ورولېدلې م چې دا قبرستان ته په دغه قبرستان کې هغه سړی وفات شو او د هغه جنازه نبی علیہ السلام دې کې کړې وه. دغه ځای کې نبی علیہ السلام بیا د چې کوم ځای کې مسجد قبلتین په دې ځای کې لمونځ کولو او د ماسپښین د لمونځ ټیم و چې نبی علیہ السلام 2 رکعاته بیت المقدس طرف ته وکړو اور 2 رکعاتو بعد حکم راغی مانځه دوران کې د ماسپښین چې ته دې مخصوص بیت الله شریف ته راوړوه. نو نبی علیہ السلام په لمونځ کې مخ چې دی هغه بیت الله شریف ته کړ او چې کوم صحابه نبی علیہ السلام سره مانځه کې ولاړو نای په خپل ځای باندې پاتې شو. هغې خو مخونه په خپل ځای باندې د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته راوړلو اور دې آسان او واضح مثال داسې دی که مثال مونږ دې طرف ته لمونځ کو قبلې طرف ته مغرب طرف ته د امام مخکې او مقتدیان شاته وي. اوس چې کله حکم راشي تاسو مثال مشرق طرف ته مخ کې که چېرې خلک په خپل ځای باندې مخ رخ بدل کړي نو امام خو به شاته پاتې شي او مقتدیان به مخکې پاتې شي. نو بیا څنګه امام شاته شو مقتدی مخکې شو نو دې باره کې تطبیق دا دی چې مقتدیان په خپل ځای باندې هغې مخونه بیت الله شریف ته وړلي دي او امام چې دی نبی علیہ السلام راغلی دی سکون نه مخکې هلته ولاړ دی نو امام مخکې شه مقتدیان شاته شو. اوس په مانځه کې دا حرکات کولو دا مخ اړولو سینه اړولو او د امام دا قدمونه اخیستل دا معاف دي ځکه ابتدا اسلام کې په لمونځ کې خبرې هم جایز وي دعا سلام هم جایز وي ګرځېدل هم جایز وي او دا خو چونکې حکم راته نو حکم دوران کې رخصتي یا چې کله حکم مکمل شي بیا پابندۍ ولګي چې اوس به داسې کوئ داسې به نه کوئ. کله چې یو حکم پاس کیږي یو آرډیننس پاس کیږي نه آرډین کې رخصت ډېر آرډین کې شکونه پکې وروستو بیا ولګي چې اوس به داسې کوئ داسې به نه کوئ. نو نبی علیہ السلام په دغه لمونځ دوران کې حکم راغی او مخ یې هغه طرف ته واړو
او د مازدیګر لمونځ چې دی د نبی علیه السلام په خپل جومات کې مسجد نبوي چې دی هلته کې د مازدیګر په لمونځ کې حکم راغلی دی، یعنې مطلب هلته د مازدیګر لمونځ کې مخ اړېدلی دی بیا بیت الله شریف ته. او قبا جومات چې دی نو قبا مسجد هغه د مسجد نبوي نه بلکل بل طرف ته دی. دا چې کوم خلک مدینې منورې ته تللي دي هغوی ته نقشه مخې طرف نه یې په دې خبره پوهېږي چې دا قبا یو طرف ته دی او دا مسجد قبلتین بل طرف ته دی او منځ کې مسجد نبوي دی. هغه زمانه کې مواصلاتي نظام دونه نه و داسې چې زر په سوشل میډیا خبره اوپن شوې وي چې حکم داسې راغی. او هلته بیا قبا جومات ته سحر لمانځه کې هلته لمونځ کېده سحر او خلکو بیت المقدس ته لمونځ کو او د لمانځه دوران کې یو صحابي تللی دی او هغوی ته یې ویلي چې لکه حکم بدل شوی دی، یعنې قبله بیت الله شریف جوړه شوې ده. هغوی د سحر په لمانځه کې مخ بیت الله شریف ته اړولی دی. مسجد نبوي کې د مازدیګر په لمونځ کې لمونځ شروع و چې هلته کې صحابي تللی دی ویلي چې بهی لمونځ قبله بدله شوې ده، نو هغوی د مازدیګر په لمونځ کې مخ بیت الله شریف ته اړولی دی. دا حکم لا راغلی نه دی، راځي به. قرآن کریم د مخکې نه پیشنګویي ورکړه چې کله د تحویل د قبلې حکم وشي قبله بدله شي نو په دې به ډېر خلک اعتراض کړي، ډېر به ډېر هوا ورکړي او تاسو باندې وایي قسمه قسم اعتراضونه به کوي او پریشانه کړي به تاسو. نو د مخکې نه واورئ چې اعتراضات به کېږي، تاسو پریشانه کېږئ نه. او یو آسان جواب دا دی چې کوم سړی اعتراض کوي پوهې دا کمعقل دی، دی پوهېږي نه. نو چې کمعقل دی نو کمعقل ته څه بحث وکړئ؟ کمعقل ماشوم سره ته څه بحث وکړئ؟ بس خاموشي پرې اختیار کړئ. دا یو آسان جواب دی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کله چې یو جاهل او یو بیوقوف سړی تا سره خبرې کوي نو بحث ورسره مه کوه، بس هغه ته سلام علیکم یعنې روانېږه ترېنه. او دا په خبره باندې ډېر پریشانه کېږم. یو پوهه یو سمجدار انسان به ته پوهه کوي، کمعقل به ته څه پوهه کوي؟ نو قرآن کریم دغه معترضینو ته کمعقل وایي، دی په دین نه پوهېږي چې نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی. د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام خپله قبله بیت الله شریف و. بیت المقدس خو د اسحاق علیہ السلام دپاره قبله وه. دا خبره موږ مخکې کړې وه چې ابراهیم علیہ السلام دو قبلې جوړې کړي دي، یو بیت الله شریف تعمیر کړی دی او بل د مسجد اقصی تعمیر کړی دی. مسجد اقصی د اسحاق علیہ السلام دپاره قبله مقرر کړه. د اسحاق علیہ السلام نه والي تر عیسی علیہ السلام پورې د بني اسرائیلو قبله دا مسجد اقصی و بیت المقدس دی او بیت الله شریف دا د اسماعیل علیہ السلام دپاره قبله مقرر کړه. د ابراهیم علیہ السلام خپله قبله بیت الله شریف ده، د اسماعیل علیہ السلام قبله بیت الله شریف ده. نبی علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی. نو نبی علیہ السلام به څنګه بیت المقدس ته همیشه لپاره لمونځ کوي؟ بل دا چې تاسو دا خبر نه معلومه چې تمام انبیاء کرام علیهم السلام قبله د ابراهیم علیہ السلام نه مخکې د آدم علیہ السلام دای قبله هم بیت الله شریف وه. ځکه بخاري کې روایت دی
ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو ازمکه باندې لومړی مسجد کم یو قائم شوی دی کم یو جوړ شوی دی وی بیت الله شریف دی وی بیا وی داینا بعد مسجد اقصی وی دوړ من کې فاصله سونه وا وی سلويخ کاله دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه د ابراهیم علیه السلام په تذکرہ کې راوړی دی مقصد د امام بخاری سے دا دی چې لومړنی بیت الله شریف تعمیر شوی دی او ابراهیم علیه السلام کړی دی او دایله سلويخ کاله بعد د مسجد اقصی تعمیر ابراهیم علیه السلام کړی دی باقی پاتې هدایت اعتراض چې خلک خوي چې د مسجد اقصی تعمیر سلیمان علیه السلام کړی دی پیدام سیدا خو سلیمان علیه السلام پکې تعمیر جدید کړی دی شاندار تعمیر سلیمان علیه السلام کړی دی چې دا کوم ذکر په سورہ سبا کې پار نمبر 22 کې دا ذکر دی مونږه خپل ټول کتونکو ته درخواست کو که تر اوسه پورې تاسو زمونږه دا چینل سبسکرایب کړی نه نو زمونږ دا چینل سبسکرایب کې چې زمونږه هر نوی ویډیو تاسو ته در رسی او ویډیو پوره ګورئ او ورسره زمونږ دا چینل چې دی چې کوم بیل آیکن بټن ده هغه مو ووهئ چې تاسو ته زمونږ د هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن در رسی او چینل چې دی خامخا سبسکرایب کې او ویډیو هم زمونږ هر ویډیو تاسو پوره ګورئ چې په هغې سره زمونږ دا چینل مخکې لاړ شي چې سلیمان علیه السلام عیش ناشنا تعمیر د جناتو په ذریعه سر کړی دی ټیک ته کړی دی لیکن بنیاد ابراهیم علیه السلام یې ښودلی ادمې په داسې مثال دی لکه د نبی علیه السلام د جومات بنیاد نبی علیه السلام په خپله یې ښودلی او عثمان رضی الله عنه په ډېر ناشنا کلاواله فراخي عمارتو په ګټو باندې او په چینه باندې نو چې کوم دی کې دا کوم تعمیر جدید دی او توسیع ده دا پکې عثمان رضی الله عنه کړی ده لیکن دا مطلب خو نه چې عثمان رضی الله عنه مسجد نبوي جوړ کړی دی جوړ کړی نبی علیه السلام په خپل دی سيقول السفهاء دا سین د پاره د استقبالی یعنی ان قریب نابوتی سيقول السفهاء زردا چوبوای السفهاء کما قل سفهاء جمع د سفیه دا سفیه هغه انسان ته وی چې دا کار چې کنه کم کار دی کی ندای خاطر خواہ فیدنی خاص کر دا آخرت فیدے بالکل نی آتا صفیح و کمکلوی یعنی یہ خود کار فیدہ نشتا او کا فیدیشتا صرف دا دنیا شتا دا آخرتی نشتا ندیتا کمکل و صفیح ویلی کی گی زرد چیبو وائی کمکل قرآن کریم دیتا کمکل وی ہوئی ویزکه ورته وی چې په مخکنی سپارې په آخره رکو کې ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه د ابراهیم علیه السلام د ملت نه چې څوک اعراض کی دا وکمه کړي او نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې دی او د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی نو د نبی اسلام په دې قبله باندې اعتراض کړ دا کمکل دی ځکه قرآن کریم یو رکو مخکې الا من سفه نفسه وتوي چې کوم انسان خپل ځان کمکل کی هغه به اعتراض کی بل دا
چې څنګه ابراهیم علیه السلام د الله د حکم پابند و. ابراهیم علیه السلام آیا چې څنګه د الله تعالی حکم وشي خپل ماشوم زوی او خپلې بیبي په میدان کې پرېږده، ابراهیم علیه السلام انکار کړی دی؟ که حکم راځي چې خپل زوی دی حلال کړي، انکار یې کړی دی یا اعتراض یې کړی دی؟ او نبی علیہ السلام لدغه ابراهیم علیہ السلام اولاد دی او د ابراهیم علیہ السلام د دعا په شکل کې ظاهر شوی دی چې ابراهیم علیہ السلام یې نیکه دی. هغه چې ته اعتراض نه، نبی علیہ السلام به څنګه اعتراض وکړي؟ د الله حکم راغی بیت المقدس ته ما کوي ښځي، دا خو نه وي که نه چې زه زما دا قبله خوښه ده. او که اوس حکم راغی چې د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ کوي ښځي، دا خو نه وي که نه چې دا ولې تر اوسه پورې ما څه کولو؟ پیغمبر خو دومره پابند دي چې په مانځه کې حکم راغی نو په مانځه کې مخ راواړو. پیغمبر داسې نه کي چې ښه دا مونځ به دلته حکم دی وخت کې اوس هسې مې کار شروع کړی دی دا مونځ، نو دا مونځ به ښه بیت المقدس ته مخ کم پوره وکړم او بیا د مازدیګر نه به ښه د مخ بیت الله شریف ته کوم. داسې هم کولی شو، اجتهاد هم کولی شو، تاویل هم کولی شو، لیکن پیغمبر د حکم پابند دي. څنګه چې ابراهیم علیه السلام ته حکم ملو شوی دی نو خپل توجیحات پکې نه دي کړي، فوراً عمل کړی. دکه نبی علیه السلام بعینه د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم باندې دی حکم راغلی دی مخ واړوه، نو د مانځه دوران کې مخ بیت الله شریف ته کو. سیقول السفهاء زرد چې به وایي کمقل من الناس د خلقنا، من الناس د خلقنا، خلق په دوه قسمه دي، څه کمقل دي څه هوښیار دي چې څوک د الله په حکم باندې اعتراض کوي پیغمبر باندې، دا به کمقل دي. دا څوک دي؟ دا یهود نصارا او منافقین. ما واللهم سشي واړول دی لره، دا سشي دی واړولو عن قبلتهم د قبلې د دینا یخر سوا جوان دی دا وی آیا د بیت الله شریف قبله کامل ده او که بیت المقدس قبله کامل ده؟ د بیت الله شریف قبله کامله وي نو تاسو تر اوسه پورې ولې خامخ کوم بیا تاسو بیت المقدس ته ولې مخ کوم؟ که هغه ناقص وي نو ناقص ته محکول صحیح وي او دا قبله ولې غلطه وسو دا بیت المقدس نو که چېرې غلطه تاسو غلط طرف ته مخ کولی سو. آخر په دې کې وجه څه ده؟ کله قبله یو کله قبله بله. دا نه څنګه پیغمبر چې د سټیټمنټ یو نه دی، د ده موقف یو نه دی سره، د ده مخ یو طرف ته نه دی، کله یو خوا مخکې کله بل خوا مخکې. عن قبلتهم د قبلې د دي التي كانوا عليها چې دیو په هغې باندې التي كانوا عليها بیت المقدس یا دی بیت المقدس ته 14 میاشتې مخ کړی دی. نو جواب یو داری چې دې کې ستاسو ته څه حق حاصل دی چې الله په حکم اعتراض وکړي؟ کلو نبی علیہ السلام للہ خاص اللہ تعالیٰ دا پارا دے المشرق و طرف دا مشرق و المغرب و طرف دا مغرب. صرف مشرق و مغرب نا، تمام جہتنا اور تمام طرفنا اللہ تعالیٰ دا پارا دی. فمازہ کے مون اللہ تماخ کو مقصد زمونگ اللہ تعالیٰ وی که بیت الله شریف ته الله تعالی وایي چې مخکې یا بیت المقدس ته، دا خو د توجه دپاره چې د انسان توجه یو طرف ته شي. په یو جومات کې که فرقه د قبلې حکم ني او هر چا ته اختیار ورکړی شي چې کوم خوا مخ کوئ نو مخکې، نو خلک به څوک یو طرف باندې راولي، خلک کوم ځای کې په یو طرف باندې راځي، د یو پلار زامن په یو طرف نه راځي،
د یو پلار او د یو مور نه پیدا خلک په خپلو کې اتفاق نه راځي. نو که د لمونځ کې دا حکم وي چې هر چا خپله خوښه ده، یو ناشنا بدنظمي به وه، چا به یو خامخ کو، چا بل خامخ کو، چا به څو چا څو، عبادت به نه بل څه به جوړ شوي وو. دا اوس څومره ښکلی نظم دی، امیر او غریب او بادشاه او ګدا، وړوکي او لوی، نارینه او زنانه په یو مسجد کې په یو طرف باندې په یو خاص نظم و نسق سره په یو خاص ډیسپلین سره ولاړ وي. هر څوک یو طرف ته ولاړ دی. څومره ښکلی نظم دی. که په کروڑونو په لکونو خلک په یو ښکلي ترتیب سره ولاړ وي، نو څونه ناشنا ترتیب دی. او که دا نه وي نو څه ناشنا عبادت کوو. نو دې وجې نه ټول طرفونه د الله لپاره دي. د الله حکم دا دی چې دې خوا مخکې لمونځ الله ته مخ کړو، او دا قبله خو یو طرف یو جهت دی، ورنه قبله به ذات خود مقصود نه دی. لله المشرق والمغرب، خاص الله دپاره طرف د مشرق او طرف د مغرب دی. یهدی من یشاء، هدایت کوي چاته چې وغواړي، الی صراط مستقیم، په طرف د لارې نیغې. مخکې بیت المقدس نیغه لاره وه، ځکه د الله حکم و. اوس بیت الله شریف نیغه لاره شته، الله حکم دا دی. د الله حکم چې کوم وي بس هغه نیغه لاره وي. او مخکني حکم منسوخ شو، او منسوخ شوي حکم باندې عمل کول دا د الله حکم نه، دا خواهش دی. اوس که یو انسان بیت المقدس ته مخکین، دا به د الله قبله ني، د الله حکم به ني، دا به خواهشي، دا به خواهش پرستی به وي. د الله حکم استا دی چې بیت الله شریف ته مخکې. زردا چې وایي کمکل د خلکو نه څه شي واړول دي لره د قبلې د دې هغې نه چې ودي په هغې باندې. وایي نبي علیه الصلاة والسلام خاص د الله دپاره طرف د مشرق او طرف د مغرب دی. هدایت کوي چاته چې غواړي، په طرف د لارې نیوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك امدارنگی جعلناکم منگا گرزولی تاسو امتا وسطا یومت بہتر لتکونو شہداء دپاره دی چې تاسو شی ګواهي کوونکي علی الناس په خلکو باندې، ویکون الرسول علیکم او شي پیغمبر علیه السلام ستاسو دپاره شهیدا ګواه. وما جعلنا القبله امونږ نه ده ګرځولې قبله التي كنت عليها قبله چې توی پاغې باندې الا لنعلم مگر د پاره دی چې موږ معلوم کو من يتبع الرسول چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر ممن ينقلب د هغه چا نه چې واپس کیږي علی عقبیه فپند خپل باندې وإن كانت لکبیرة او یقینا ودا اوریدل
خامها ګران کار الا علی الذین هدى الله مگر په کسانو باندې چې الله تعالی هدایت کړی دی اویتا وما كان الله ليضيع ایمانکم او نه دی الله تعالی اراده لري چې ضایع کړي مستاسو ان الله بالناس لرؤوف رحیم بیشک اللہ تعالی خلق باندې خامها نرمی کوونکی مهربان دی آیت مبارکه کې د قبلې د بدلیدلو حکمتونه علتونه بیانې او دې سره سره د دې امت غوړوالی بهترین والی بیانې الله جل شانه په هر یو کار باندې پوهه دی الله تعالی د شروع دا حکم را لګلی شو چې بیت الله شریف ته مونځ کوئ لیکن د حکمت په بنیاد باندې وفرمایل چې تاسو بیت المقدس طرف ته مخ شروع کړئ او 14 میاشتې 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونږ شو او بیا الله تعالی حکم راوړی چې تاسو بیت الله شریف ته مخ کړئ نو په دې قبله بدلیدو سره د منافقانو پته ولګېده د یهودو د هغوی حسدم ظاهر شو او د مشرکانو خبرې ښکاره شوې چا دا وایي چې دغه څنګه پیغمبر دی چې کله یو قبلې ته مخ کړي کله بلې قبلې ته مخ کړي چا دا اعتراض وکړو چې دا مخکنۍ قبله ولې غلطه وه او دا اوسنۍ قبله ټیک ده او کنه مخکنۍ قبله ټیک وه او دا یو قبله غلطه ده چا دا اعتراض شروع کړو او مشرکینو دا خبره وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ طرف ته مایل شو زمونږ قبلې ته مخ شروع کړو چې بیت الله شریف دی ان قریب دی به زمونږ دین ته واپس راشي یعنی د پلار نیکه دین ته واپس راشي نبی علیہ السلام ته چې حکم وشو چې بیت المقدس ته مخ کا په دې سره یهود په دې امید شو چې کېدی شي دا پیغمبر زمونږ دین ته راوړي ځکه زمونږ قبلې ته مخ کې بیت المقدس طرف ته د ډېرو خلکو جذبات ظاهر شو په دې سره الله تعالی فرمایي چې مونږ دا قبله بدله کړه دا پاره دی چې مونږ ته خلک معلوم شي یعنی خلکو ته معلوم شي چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي او څوک د خپل خواهش تابعداري کوي وکذالک همدارنګې یعنی څنګه چې مونږ تاسو ته نیغې لارې هدایت کړی دی دارنګې مو ستاسو لپاره بهترینه قبله مقرر کړه یا لکه څنګه چې موږ ابراهیم علیه السلام او دغه اولاد ته غوره ورکړو په نورو خلکو باندې دقه رنګې موږ ستا لپاره بهترینه قبله غوره کړه وکذلک جعلناکم همدارنګې موږ ګرځولي تاسو امة وسطا جعلناکم تاسو لا پیدا نه چې موږ هغه ټیم کې تاسو بهترین امت ګرځولي وي دا ردی امت اعزاز دی چې دا امت راغلی اخره کې دی لیکن د دې لپاره کمالات او ردی فضایل الله تعالی د مخکې نه د دې لپاره مقرر کړي دي دا امت لا ومنا لا نام و نشان نو چې الله تعالی دې لپاره بهترین نبی بهترین کتاب بهترین قبله ارس بهتر الله تعالی دې لپاره غوړه کړی او منتخب کړی دي دا بالکل داسې مثال دی لکه د چا یو ډېر بهترین دوست او عزیز وي هغه یو څیز تقسیمي ناپای کړمبه غوره سيزونه منتخب کی هغه یو سیټ تکي چې دا د ما د پلان کې رشتہ دار د پاره او د عزیز او دوست لپاره دي بیا وروسته چې کوم باقی پاتې شي په هر وای تقسیم کی
او د خپل دوست لپاره او د عزیز لپاره هغه بهترین شي د مخکې نه سیټ ته یو طرف ته کړي. الله جل شانه قبلې مقررولې، کتابونه یې رالېږلو، امتونه الله تعالی پیدا کولو. مونږه خپل ټول کتونکو ته درخواست کوو که تر اوسه پورې تاسو زمونږه دا چینل سبسکرایب کړي نه نو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ چې زمونږه هره نوې ویډیو تاسو ته در رسي او ویډیو پوره ګورئ او ورسره زمونږ دا چینل چې دی چې کوم بیل آیکن بټن ده هغه مو ووهئ چې تاسو ته زمونږ د هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن در رسي او چینل چې دی خامخا سبسکرایب کړئ او ویډیو هم زمونږ هر ویډیو تاسو پوره ګورئ چې په هغې سره زمونږ دا چینل مخکې لاړ شي. لیکن د نبی علیه السلام لپاره چې راځي به اخره کې د هغه لپاره بهترین کتاب چې قرآن کریم دی او بهترین امت او بهترین قبله چې بیت الله شریف ته د الله تعالی د مخکې نه غوره کړي او منتخب کړي وو. د دې هر څه بهتر دي. د دې چې کوم د چوټۍ ورځ د جمعه دا هم بهتر ده، دا مخکې امتونو ته نه نصیب شوی. د دې امت هر څه غوره غوره او بهتر او بهتر دي. موږ تاسو پخوا ګرځولي او بهترین امت او تاسو لا موجود هم نه وی، تاسو لا پیدا هم نه وی. جعلناکم ګرځولي موږ تاسو امتا وسطا، یو امت د وسطن دوه معنی موږ کړې وي. یو معنی معتدل درمیانه او د امت وسطن بل معنی بهترینو، یعنی په معنی د خيار سره موږ تاسو یو غوره امت ګرځولې وي او معتدل چې نه غوره وي. لتكونوا شهداء د پاره دی چې تاسو شی گواهی کوونکي علی الناس په خلق باندې. د قیامت پر به تاسو په خلق باندې گواهی کوئ. کم امتونه کم خلق چې د خپلو پیغمبرانو دعوت او تبلیغ نه انکار وکړي چې دې موږ ته دعوت نه دی راکړی، موږ ته تبلیغ نه دی کړی، نو د دا پیغمبرانو نه به ګواهان طلب کړی شي. ځکه نبي به دعوه وکړي چې ما خپل امت ته ستا پیغام رسولی دی او امت به انکار وکړي. پیغمبر چې مدعي شو، مدعي لپاره ګواهان پکار دي او ګواهان به دا امتي. نو تاسو خو به ګواهي کوئ د قیامت په ورځ باندې، یعنې دا ګواهي به کله کېږي. الله تعالی د پخوا نه تاسو معتدل ګرځولي، تاسو په اعتدال باندې او د ګواه دپاره معتدل کېدل دا بنیادي شرط دی چې ګواه د متشدد نی، یو فریق سره د هغه دشمني او عداوت نی، او نه د هغه یو فریق نه ډېر زیات متاثره وي چې یو فریق ته مکمل مایل شي، داسې هم نه وي پکار. نو هغه ګواه چې معتدل وي، هېچا سره هېڅ قسم مخالفت نی، نه مدعي سره همدردی وي او نه مدعا علیه سره عداوت او دشمني وي، دا ګواه معتدل ګواه دی. نو موږ تاسو یو معتدل امت ګرځولي چې تاسو مخکنو امتونو سره عداوت او دشمني نشته، او دام نه چې تاسو هسې وچ په مچه د مخکنو پیغمبرانو تایید به کوئ، بلکې تاسو به حقیقت کې وایئ چې زموږ په کتاب کې دا خبره موجود ده چې مخکنو انبیاء کرام علیهم السلام خپل امتونو ته بھرپور دعوت ورکړی دی. تاسو به حقیقت حال بیانوئ، غلط بیانی به هم نه کوئ، جانبداري به هم نه کوئ، او د هغې لپاره اعتدال شرط دی. موږ پخوا نه تاسو معتدل ګرځولي. لتكونوا شهداء د پاره دی چې تاسو شی ګواهي کوونکي علی الناس په خلکو باندې.
عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائلو چی اعطیت امتی ثلاثا لم تعط الا الانبیاء زما امت ته الله تعالی درې خبرې داسې ورکړي دي چې دا درې خبرې به انبیاء کرام علیهم السلام ته ملاوي دي دا انبیاء کرام علیهم السلام خبرې الله تعالی زما امت ته ورکړي دي یو کمزوري روایت هم دی یعنی سندن کمزوري دی خو معنا او مفهوم ټیک دی نبی علیہ السلام فرمائے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زما د امت علماء چری دا د انبیاء د بنی اسرائیل د انبیاء په شانتی دي نو مطلب دا دی چې دا بنی اسرائیل انبیاء څومره کار وکولو هغه شانتی کار د دې امت علماء کی لکه څنګه چې بنی اسرائیل کې په یو ټیم کې ډېر پیغمبرانو د هر کلی د پاره یو ځان پیغمبر وو دا رنګ د دې امتو مو الله تعالی د یو کلی د پاره علما ګرځولي دي او هغه د هغه ذمہ داری خپل کړي د انبیاء کرام علیهم السلام په شان کار کی دې حدیث کې نبی اسلام وی چې درې خبرې د الله تعالی د ما امت ته ورکړي دي حالانکه دا درې خبرې د انبیاء کرامو دي او الله تعالی په دې امت فضل کو دی له ورکړي لیکن یو خبر نبی اسلام دا وی کان الله اذا بعث نبیا الله تعالی بچ یو نبی جوړ کو او ته نبوت ورکو نو الله تعالی هغه نبی ته وحی ولګلا چې ادعونی استجب لك اے نبی جی زمانه پر یو دعا او کجستاره پر قبول کما نو دا هر نبی د پر یو دعا وا هغه نبی به دعا وکړه الله تعالی ولا فورا قبول کړه د دعا په قبلېدو کې و شرط نو مشروط دعا نه چا به سمې بس اول الله تعالی ورکول یو نبی د پاره به یو دعا و الله تعالی قبول کړه او د دې امت د پاره الله تعالی فرمایي وقال لهذه الامه ادعوني استجب لكم الله تعالی دې امت زما د پاره یعنی زمانہ دعا واړه چې تاسو لپاره قبول کړم وقال ربكم ادعوني استجب لكم سریشتمه سپاره کې آتے الله تعالی دی امت ته ویلي دي زمانه دعاګانې وړه چې تاسو لپاره قبول کړم او دې خبر نبی علیہ السلام دا وکړه کان الله اذا بعث النبي کان له ما جعل عليك في الدين من حرج الله تعالی چې یو نبی مبعوث کړو ناته به وحی ولګلا چې اے نبی پتا باندې سحارج او تنګی نشتا خو په سهولت سره کار کوا او دا خبر د نبی د پاره وا او الله تعالی دی امت ته وې وما جعل علیکم فی الدین من حرج اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی پتاس میں سے تنگی اور سختی نہ دے خودے اور درم خبر نبی علیہ السلام دا ہوئے وکان اللہ اذا بعث النبی جعلہ شہیدا علی قومه اللہ تعالی بچ نبی رو لے گو نغب پخپل امت باندې گواہ کړو او الله تعالی دا امتو وجعل هذه الامه شهداء على الناس او الله تعالی دا امت په خلق باندې گواه جوړ کړل نو درې خبرې چې د انبیاء کرامو د شان وي او الله تعالی دې امت ته ورکړي دي شهداء علی الناس گواہی کوونکي په خلق باندې
او د خلکو نه مراد مخکني امتونه دي او دا گواهی به د قیامت پر ورځ باندې کیږي او دا گواهی دنیا کې ده. مشکات شریف کې روایت ده او ترمذی شریف کې هم ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماو، یو جنازه مخې ته تیره شوه، خلکو دا ښه انسانو. نبی علیہ السلام وجبت، بیا په بله مکه باندې یو بله جنازه تیرېده، خلکو دا ښه انسان نو. نبی علیہ السلام وجبت، صحابو تپوس کو ما وجبت، دا واجبت معنی واجب شو، وجی څه شی واجب شو؟ نو نبی علیہ السلام فرمایلو چې تاسو په ځمکه باندې د الله تعالی له طرف نه ګواهان یې. تاسو چې رچا باره کې ښه خبره وکړئ چې دا ښه انسان دی، نو فرشتې هغه ښه انسان ولیکي، ځکه چې خلکو د هغه د حوالې ګواهي ورکړه. او تاسو چې چا باره کې وایئ چې دا ناکاره انسان او دا بد انسان، نو فرشتې دا گواهی ولیکي چې دا واقعي بد انسان او دا ناکاره انسان. نو تاسو چا باره کې چې خلک وله وهئ نو لږ ورته سوچ کوئ چې څه وایئ تاسو. که څه دا خبره هوایي خبره نه دا گواهي وي، نو گواهي ستاسو باقاعده لیکل کېږي. لیکن د حدیث کې یو قید به لګو، د هر چا گواهي هم گواهي ني، څنګه چې دنیا کې د هر چا گواهي معتبر ني. مطلب د حدیث دا دی چې کم انسان د گواهی اهل وي، کم انسان خیار و بهتر وي، نیک وي، فاسق و فاجر ني. هغه چې د چا دپاره ګواهي وکړي چې دا انسان ښه و، نو فرشتې ښه ولیکي. او که دا نیکان خلک د چا باره کې ګواهي وکړي دا انسان ناکاره و، نو بیا ناکاره ولیکلی شي. ویکون الرسول، او شي پیغمبر، علیکم پتاسو باندې، یعنی علیکم معنی لکم ستاسو لپاره، شهیدن گواه. پیغمبر به د امت د گواهی تصدیق وکړي چې زما امت ټیک وایي. وما جعلنا القبلة التي، او موږ نه ده ګرځولې قبله هغه کنت علیها چې وې ته په هغې باندې، کومه قبله چې مخکې نه ته پرې وې اوس بدله شوه، یعنې بیت المقدس. قبلې نه مراد بیت المقدس ته، او یا د قبلې نه مراد بیت الله شریف دی. دې کې اختلاف دی چې نبی علیہ السلام کله مکه مکرمه کې لمونځ وکړو، نو د نبی علیہ السلام قبله بیت الله شریف و او کله بیت المقدس و. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې د نبی علیہ السلام قبله بیت المقدس و. دا خبره کی چې د نبی علیہ السلام د شورونه قبله بیت المقدس سره روانه وه او مکه مکرمه کې مو. لیکن نبی علیہ السلام په داسې سمت کې ودرېدو چې بیت الله شریف هم مخې ته راته او بیت المقدس به هم مخې ته راته. دا خو چې کله نبی علیہ السلام هجرت وکړو نو بیا هلته کې دواړو قبلو ته په یو ټایم کې محکول ممکن نشو. موږ دا خبره مخکې کړې وه چې مدینه منوره، د مدینې منورې نه بیت الله شریف په جانب د جنوب باندې دی او بیت المقدس په جانب د شمال باندې دی. او نبی علیہ السلام که چېرې شمال طرف ته مخکې نو جنوب ته خامخا شا راځي، او که جنوب ته مخکې نو بیت المقدس ته شا راځي. نو چونکې د نبی علیہ السلام قبله د مخکې بیت المقدس وه، نو ځکه یې په جانب د شمال باندې مخ کړو، بیت الله شریف ته شا شوه. لیکن نور علماء کرام فرمایي چې نه، شورونه د نبی علیہ السلام قبله بیت الله شریف وه.
نبی علیہ السلام به اسې د بیت الله شریف په داسې سمت کې ودرېدو چې بیت الله شریف هم مخې ته او بیت المقدس هم مخې ته خو بیت المقدس د نبی علیہ السلام قبله نه وه. دا و چې کله هجرت شو نو نبی علیہ السلام ته په وحی په ذریعه سره معلومه شوه چې ته به مخ بیت المقدس ته کې نو قبله دغه بدله شوه. او بیا 14 میاشتې بعد بیا حکم راغی چې ته بیت المقدس نه مخ بیت الله شریف ته راواړوه. وما جعلنا القبلة التي امون دا کرزول قبله اغا كنت عليها چې وی ته پای باندې نو کدا قبله نه بیت المقدس شي نو كنت په خپل معنا دی چې ته وی پای باندې او کدا قبله نه مراد بیت الله شریف شي بیا كنت کی دا کاف زائده ده په معنا د انت سره. وما جعلنا القبلة التي كنت یعنی انت عليها امونه د ګرځولې قبله چې تئی وسو پای باندې الا لنعلم مگر لپاره دې چې موږ معلوم کو من يتبع الرسول چې څوک به تابعداري کوي د پیغمبر ممن ينقلب د هغه چا نه چې واپس کیږي ست واپس الى الكفر کفر ته علی عقبیه په پوندو خپلو باندې. ان تحویل د قبله کې دا یو حکمت دی چې پته ولګي چې څوک به مرتد کیږي او څوک به په ایمان باندې کلک پاتې کیږي، څوک به منافقان شي او څوک به کلک مسلمانان مؤمنان شي. چې قبله بدل شوه د خلکو د خولې نه قسمه قسم خبرې وتې چې رچا د خولې نه په پیغمبر باندې اعتراض راووتو او منافق او کافر شو او چې چا په پیغمبر باندې اعتماد وکړو چې پیغمبر د ځانه عمل نه کړي د الله تعالی حکم مطابق چلیږي هغه په ایمان باندې کلک پاتې شو. الا لنعلم چې موږ معلوم کو الله تعالی ته هر څه د مخکې نه معلوم دي تر قیامت پورې او د قیامت نه بعد چې څه هم کېږي دا هر څه الله تعالی ته مخکې نه معلوم دي، بلکې موږ لا پیدا نو چې الله تعالی ته هر سره مخکې نه معلوم وو. دلته کې بیا وایي چې لنعلم چې موږ معلوم کو نو موږ معلوم کو مطلب دا چې خلکو ته معلوم شي. الله تعالی مخکې نه معلوم دي خو چې خلک یې وویني چې څوک منافق دی او څوک کلک مؤمن مسلمان دی. یا لنعلم مراد لیعلم محمد و اصحابه چې معلوم شي نبی علیہ السلام او د صحابو ته او د نبی علیہ السلام معلوموالی خپل ځان ته نسبت او اضافت تشریفي دی چې موږ ته معلوم شي. ان د پیغمبر دا معلومیدل گویا کې داسې چې گویا کې موږ ته معلوم شو. ایا لنعلم انا لنمیز چې موږ جدا کو مؤمنان د منافقانو نه، یا لنعلم انا لنظهر چې موږ ښکاره کو ظاهر کو چې څوک په خواهش پسې روان دي او څوک پیغمبر پسې روان دي. ممن ينقلب د اچانه چې واپس کیږي الى الكفر کفر ته علی عقبیه په پوند خپل باندې کناره د مرتد کېدو نه یو ځای په پوند باندې توشه یعنی بالکل واپس شه کناره د ارتداد او مرتد کېدو نه. مفسرین حضرات وی چې کله دا نازل شو تحویل د قبله وشو نو بعض خلق مرتد شو، مؤمنان لک صحابه نه مرتد شوي، دا چې کوم منافقان راغلو د اغراض لپاره او سرسری ایمان راوړو په خپل باندې ناغي د دین نه واپس راوړو چې دا څنګه دین دی کله یو قبله ته مخکې کله بلې قبله ته مخکې. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً او یقینا ودا اوریدل ان کانت کی ضمیر دا تولیہ دا اوریدل
دا یو قبلې نه بلې قبلې ته اوړېدل او مخ کول لکبیرة خامخا دروند کارو یعنې ګران کارو الا علی الذین یکه انسان چې یو قبلې ته مخ شروع کړي نو مناسبت پیدا شي انس پیدا شي ته د شابل طرف ته مخ کا نړۍ نه غواړي نو کوم انسان چې له نه غواړي لیکن د پیغمبر تابعداري وکړي نو دا واقعي دا اورېدل ګران کارو او چې کوم انسان ته الله تعالی هدایت وکړي په دین باندې کلک کړي پیغمبر باندې اعتمادي هغه ته اورېدل آسان دي الا علی الذین مگر کسانو باندې هدى الله مونږه خپل ټول کتونکو ته درخواست کو که تر اوسه پورې تاسو زمونږه دا چینل سبسکرایب کړی نه نو زمونږ دا چینل سبسکرایب کې چې زمونږه هر نوی ویډیو تاسو ته در رسي او ویډیو پوره ګورئ او ورسره زمونږ دا چینل چې دی چې کوم بیل آیکن بټن ده هغه مو ووهئ چې تاسو ته زمونږ د هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن در رسي او چینل چې دی خامخا سبسکرایب کې او ویډیو هم زمونږ هر ویډیو تاسو پوره ګورئ چې په هغې سره زمونږ دا چینل مخکې لاړ شي ان هداهم الله چې الله ورته هدایت کړو او صحابه کرام رضی الله عنهم ته هیڅ قسم مشکل پیدا نشو ځکه الله تعالی په هدایت باندې کلک کړي وو ناغي د مانځه دوران کې اورېدل موږ قبلتین خبره کړې وه د ماسپښین په مانځه کې 2 رکعاته بعد په رکوع دوران کې حکم راغی او نبی علیہ السلام په مانځه کې مخ واړو چې کوم صفونه شاته موجود وو په دغه صفونو کې یو تن هم دا نه چې دا دې سکی دا ولې مخبل طرف ته واړو هغه د نبی علیہ السلام په اتباع کې هغه مخبل طرف ته واړو د نبی علیہ السلام په خپل جماعت کې د مازدیګر په ټیم کې حکم راغی هلته کې چا اعتراض ونه کو کوبا کې دا سحر مانځه کې حکم ورسېدو هلته هم چا اعتراض ونه کو ځکه صحابو ته الله تعالی هدایت کړو ای په هدایت باندې کلک نه یې اعتراض ونه کو خو چې کوم منافقانو یهودو ای اعتراضات وکړو وما كان الله ورد الله تعالی ليضيع ایمانکم چې ضایع کړي منځونه ستاسو اصل کې چې کله تحویل د قبله وشو د غزوه بدر نه دنیا شته مخکې دې دوران کې صحابه وفات شوي وو او هغوی بیت المقدس طرف ته مونځ کړو علامه ثعلبي سے خپل تفسیر کې لیکلی دی او حافظ ابن حجر اسقلانی سے فتح الباری کې چې 2 مشهور صحابه اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنہ دا د بنو نجار نو او دا لومبي مسلمان شو او دا لومبني صحابي دی چې د جمعې مونږ لومبي د کړو مدینه منوره کې نبی علیہ السلام دا مکه مکرمه کې دا هجرت نو کړی او په مدینه منوره کې اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنہ د جمعې مونږ قائم کړو او د جمعې مونږ چوکو نو باقاعده یو پروګرام وکړو یو ساروی اعلان کو روټه کړي و او په خلکو تقسیم کړ او بیا دا اعلان وکړو چې هر هفته به دا شان دي کې یو ځای کېږو او دا شان مونږ وکړو او بیا به دا شان یو پروګرام وکړو ساروی باقاعده لالو او روټه به په خلکو به تقسیم کړ دا اسعد بن زراره رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د شروع کې مسلمان شوی دی او د جمعې مونځ لومبی کړی دی نو دی وفات شو په شوال کې د دې تحویل د قبلې نه یو څو میاشتې مخکې دارنګې برا ابن معرور رضی الله تعالی عنه
دا د بنو سلیمانو دی مفات شوي وو او نور د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مفات شوي وو. د دې قبیلې والا او د دې خاندان والا خلک راغلل، هغوی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې بیت الله شریف قبله اوس مقرر شوه او زمونږ د عزیزانو خو بیت المقدس ته مخ کړی دی، د هغې هغه منځونه شوي دي او که نه دي شوي. او علامه ثعلبي صاحب دویم قول دا را نقل کړی دی چې حیی بن اخطب یهودي راغی او هغه نبی علیه السلام ته به طور اعتراض وی چې تا تحویل د قبلې وکړو، د دې مطلب دا چې بیت المقدس قبله ټیک نه وه او بیت الله شریف ټیک قبله ده، نو دا ستا صحابو چې کوم 14 نیمې میاشتې هغه مخ کړی دا منځونه به څه کېږي، دا به راګرځي او دا شوي دي او که نه دي شوي. د الله تعالی آیت نازل کړه ما کان الله لیضیع ایمانکم، او نه دی الله تعالی مریدا اراده لرونکې لیضیع ایمانکم چې ضایع کړي منځونه ستاسو. یعنې تر اوسه تاسو چې کوم منځونه کړي دا منځونه شوي دي، دا قبله هم د الله تعالی یو حکم و، تاسو د ځانه مونځ نه دی کړی، هغه مونځ شوی دی. اوس نوی حکم دا دی چې بیت الله شریف ته مخکې. دې بلکل ساده مثال داسې دی لکه یو ریاست یو ملک یو قانون پاس کی، هغه قانون یو کال او 2 کاله یو څو میاشتې وچلیږي او بیا هغې نوی قانون پاس کی، نو مخکنی قانون منسوخ شو او نوی قانون باندې عمل شروع شو. دا قانون چې څومره وخت پورې و عمل به پرې کېده، خو چې کله منسوخ شو نو اوس به نوی حکم باندې او نوی قانون باندې عمل کېږي. ان الله بشک الله تعالی چې دی بالناس لرؤوف الرحیم، دا بالناس لرؤوف سره متعلق دی، ان لرؤوف بالناس خامخا ډېر نرمي کوونکی دی په خلکو باندې، او رحیم ډېر مهربان دی. رؤوف کې مهرباني د رحیم نه سوا ده، رؤوف د نرمۍ نه دی. الله تعالی ډېر زیات نرمي کوونکی دی په خلکو باندې او رحیم ډېر زیات مهربان دی. او دارنګې مونږه ګرځولې تاسو یو امت معتدل دپاره دی چې تاسو شئ ګواهي کوونکي په خلکو باندې او شي پیغمبر علیه السلام ستاسو لپاره ګواه، او مونږ نه ده ګرځولې قبله هغه چې وې ته په هغې باندې مګر دپاره دی چې مونږ معلوم کړو چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر د هغه چا نه چې واپس کېږي په پوندو خپلو باندې، او یقین دا اورېدل خامخا ګران مګر په هغه کسانو باندې چې الله تعالی هدایت کړی دی ته، او الله تعالی چې اراده لري چې ضایع کړي منځونه ستاسو، بېشکه الله تعالی چې دی په خلکو باندې خامخا نرمي کوونکی مهربان دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك دارنگی جعلناکم منگا اگرزولی تاسو امتا وسطا یومت درمیانا
لتكونوا شهداء دپاره دی چې تاسو شئ گواهی کوونکي علی الناس په خلقو باندې ويكون الرسول علیکم او شي پیغمبر ستاسو دپاره شهیدا گواه وما جعلنا القبلة التي او مونږ نه ده ګرځولې قبله هغه كنت علیها چې وې ته په هغې باندې الا لنعلم مگر دپاره دی چې مونږ معلوم کړو من یتبع الرسول چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر ممن ينقلب د هغه چا نه چې واپس کېږي علی عقبیه په پوندو خپلو باندې وإن كانت لكبيرة او یقینا دا اوریدل خامحال وی الا علی الذین مگر په کسانو باندې هدى الله چې هدایت کړی دی هغوی ته الله تعالی وما کان الله الله تعالی اراده نه لري لیضیع ایمانکم چې ضایع کړي ایمان ستاسو ان الله بالناس بېشک الله تعالی په خلقو لرؤوف خامخا ډېر نرمي کوونکی دی رحیم مهربان دی په دې آیت مبارکه کې د قبلې د بدلېدو حکمتونه او علتونه بیانېږي چې اول قبله بیت الله شریف او بیا عارضي طور باندې قبله بیت المقدس مقرر شوه او دای نه بعد بیا حکم راځي چې بیا بیت الله شریف ته مخ راواړوي الله جل شانه ته د مخکې علم چې اخرنۍ قبله او د ابد الآباد دپاره قبله و بیت الله شریفي دا بیت المقدس پکې په منځ کې 14 نیمې میاشتې یا 18 میاشتې ولې مقرر شوه نو الله ته د مخکې علم لیکن الله تعالی په هر یو کار کې حکمت وي او مصلحت وي نا حکمتونه او مصلحتونه بیانې یو حکمت دا دی چې چونکې نبی علیه السلام د معراج په شپه چې تشریف وړلو بیت المقدس ته تلو او بیت المقدس کې لږ ساعت تېر کړو او هلته تمام انبیاء کرام علیهم السلام روحونو ته مونځ ورکړو نبی علیه السلام امامت وکړو او تمام انبیاء کرام علیهم السلام روحونو ورپسې اتباع وکړه نبی علیه السلام ته امام الانبیاء د دې وجې نه وایي چې د انبیاء کرامو امامت یې کړی دی نو نبی علیه السلام په دغه مسجد کې لږ ساعت تېر کړی دی او دغه بیت المقدس کې دی مسجد اقصی دا د زرګونو پیغمبرانو قبله وه نو د نبی علیه السلام 14 میاشتې هغې ته ځکه مخ کړو چې د تمامو انبیاء کرام علیهم السلام کمالات نبی علیه السلام کې راشي ځکه نبی علیه السلام کې د تمامو انبیاء کرامو کمالات او صفتونه راجمع وو دغه قبلې برکات او نورات هم جمع کول پکار وو نایره پر نبی علیه السلام 14 میاشتې هلته مخ کو چې د دې انوارات او برکات هم حاصل شي بل دا چې دا امت چې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دا یو امت معتدل دی معتدل یعنی د غلو د حد نه زیات افراط کول او د حد نه زیات کوتاهي کول دا پکې نشته
ټول امتونه مني، ټول مذاهب مني. یهود او نصارا په شانتي نه دي چې مسلمانان نه مني. دا امت یهود مني، نصارا مني، دای قبله مني، دای کتابونه مني او د هغې انبیا کرامو مني. چې دا امت بیت المقدس طرف ته 14 میاشتې مخکې دا د اعتدال صورت په پیدا شي چې هغې مسلمانانو دغه قبلې ته مونځ کړی دی 14 میاشتې او 19 میاشتې. او ای یهود او نصاراو تاسو ګوره بیت الله شریف ته نه مخ کوئ، حالانکې مسلمانان ستاسو قبلې ته مخ کړي چې اعتدال په دې امت کې راشي. بله خبره ده چې په دې سره به د ډېرو خلکو نفاق او ایمان به ظاهر شي. ګورو چې څوک به اعتراض کوي او څوک به د پیغمبر اتباع کوي. دا قبله چې بدله شوه نو بعضې خلکو په خوله باندې دا خبرې ظاهر شوې چې دا لا څنګه نبي دی، اول یې دې خوا مخ کو او دې خوا مخ کي، د خو بیان یو نه، د خو موقف یو نه دی او د سټیټمنټ یو نه دی. نو بعضې خلک په دې سره مرتد شو. یهود هم ډېر غټ اعتراض په دې باندې وکړو. نبی علیہ السلام چې اول مدینې منورې تشریف راوړو او نبی علیہ السلام مسجد اقصی طرف ته مخ شروع کړو، یهود ډېر خوشحاله شو. وی نبی علیہ السلام زمونږ موافقت وکړو په قبله کې. نو هغې امید پیدا شو چې کیدای شي نبی علیہ السلام زمونږ دین ته راوړي. لیکن 14 میاشتې بعد نبی علیہ السلام بیت الله شریف ته مخ کړو. یهود ډېر په غوسه کې جذباتو کې رالو. علامه ثعلبي صاحب خپل تفسیر الکشف والبیان کې دې ځای کې لیکلي دي چې دا آیت مبارکه د یهودو رؤساو باره کې نازل شو، چاہے کې مرحب او ربیع او نور د یهودو چې کوم رؤسا او سردارانو هغې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ته وویل چې دا نبی علیه السلام چې دی د دا قبله بدله نه کړه مګر صرف او صرف موږ سره حسد ساتي. زمونږ دین یې نه دی خوښه، زمونږ قبله نه ده خوښه. دا د الله حکم نه دی، دا د حسد د وجې نه زمونږ قبله یې بدله کړه او بیت الله شریف ته یې مخ کړو. وی حالانکې زمونږ قبله بهتر ده د بیت الله شریف د قبلې نه. او دلیل دا پیش کو په زرګونو انبیاء کرامو مسجد اقصی طرف ته مخ کړی دی. نو دا خبر تر یو حده پورې صحیح ده چې د اسحاق علیه السلام اولاد چې څومره دی انبیاء کرام علیهم السلام تر عیسی علیه السلام پورې نو هغه ټولو مسجد اقصی ته مخ کو. لیکن دا خبرې صحیح نه ده چې ګنې افضل قبله بیت المقدس دی، افضل قبله بیت الله شریف دی. د فرشتو قبله په خپله بیت الله شریف دی. اوم اسمان باندې او پړمبني اسمان چې کومه قبله ده نه خو د مسجد اقصی په سیټ کې نه ده، هغه د بیت الله شریف په سیټ کې ده. او مونږه د بیت الله شریف د تعمیر خبره چې کړې وه، آدم علیه السلام چې کله بنیادونه د فرشتو په ذریعې سره کېښودلو نو د بر نه بیت المعمور راکوز شوی و او د خانه کعبې د پاسه نصب کړو. نو بیت الله شریف د فرشتو قبله نه، بیت الله شریف د آدم علیه السلام قبله نه، هغه تر ابراهیم علیه السلام پورې قبله وه او د نبی علیه السلام قبله ده. بلدا چې د بني اسرائیلو انبیاء کرامو که حج او عمره کړی بیت الله شریف طرف ته یې کړی، دلته راغلی کړی دی. باقی د بخاري کې روایت دی نبی علیه السلام فرمایي وی زما موسی علیه السلام ولیدو چې را روانو او ښکته وادي طرف ته راکوزېدو، لبیک اللهم لبیک یې ویل.
موسی علیہ السلام خو تقریبا 2000 کال مخکې تیر شوی دی او نبی علیہ السلام ته د هغه سفر الله تعالی را مخامخ کو چې موسی علیہ السلام په خپل زمانه کې کله حج لراته او دغه میدان ته راکوزېدو او په سورلۍ باندې سور او لبیک اللهم لبیک وي نبی علیہ السلام ته هغه منظر کشي وکړی شوه. مونږه خپل ټول کتونکو ته درخواست کو که تر اوسه پورې تاسو زمونږه دا چینل سبسکرایب کړي نه نو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ چې زمونږه هر نوی ویډیو تاسو ته در رسي او ویډیو پوره ګورئ او ورسره زمونږ دا چینل چې دی چې کوم بیل آیکن بټن ده هغه مو ووهئ چې تاسو ته زمونږ د هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن در رسي او چینل چې دی خامخا سبسکرایب کړئ او ویډیو هم زمونږ هر ویډیو تاسو پوره ګورئ چې په هغې سره زمونږ دا چینل مخکې لاړ شي. نو هغه موسی علیہ السلام په ذات خود بیت الله شریف ته راغلی دی، عیسی علیہ السلام راغلی دی، نور انبیاء کرام علیهم السلام راغلی دي. نو دا خبره صحیح نه ده چې ګنې مسجد اقصی د بیت الله شریف نه ګنې افضل او یا غوره دی. وکذلک همدغرنګې دا کار تشبیهي دی، نو چا سره تشبیه ورکړي؟ نو کما هدیناکم صراطا مستقیما مخکې آیت کې راغی دا صراط مستقیم لکه څنګه چې موږ تاسو ته د نیغې لارې هدایت وکړو، یعنې موږ څنګه تاسو له نیغه لاره چې اسلام درکړو نو دقه رنګې موږ تاسو امت معتدل او امت بهتر وګرځولی. بله خبره دا ده چې نبی علیه السلام بهترین نبی دی په تمام انبیاء کرام علیهم السلام کې د درجاتو په اعتبار سره اوچت نبی علیه السلام دی. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي كنت نبیا وآدم بین الماء والطین. آدم علیه السلام هم لا نو پیدا شوی، د آدم علیه السلام لا جسم تیارېدو، آدم علیہ السلام لا د اوبو او د خټې په منځ کې و، یعنې هغه خټه اوبه له هغه ګله هغه ټایم کې نبی علیه السلام كنت نبی زه هغه ټایم کې نبی وم. نو دا نبی علیه السلام هغه خپل مرتبه بیاني چې مال الله تعالی هغه مقام راکړی دی. نو بهترین نبی کتاب یہ قرآن کریم دے اور کتابوں کے بہترین کتاب قرآن کریم دے، ہدایت اللہ تعالیٰ کلام دے، اور دارنگ بہترین مذہب کے اسلام دے، اور دارنگ بہترین قبلہ دا بہترین نبی و دا بہترین کتاب و دا بہترین مذہب دا پر بہترین قبلم پکار دا اور په قبلو کې بهترین قبله دا بیت الله شریف دی. نو نبی علیہ السلام چې څنګه کامل او اکمل دی په هر اعتبار سره دا قبلم کامل او اکمل پکار ده. بیت المقدس کامل قبله ده خو اکمل نه ده، اکمل د ټولو زیاته کامل بیت الله شریف ده، د ابدالآباد دپاره ده. ځکه د نبی علیه السلام دپاره هر څه غوره راجمع کړی شوي دي. بله خبره دا ده چې د دې په کتابونو کې په تورات او په انجیل کې دا خبره لیکلې شوې ده چې دغه نبي قبله به بیت الله شریف وي. اوس که نبی علیه السلام تر آخر عمره پورې بیت المقدس طرف ته مخکې یقینا دا یهود او نصارا به اعتراض کی چې ته نبی نه اخرانی،
ځکه ستا باره کې دا خبره زموږ په کتاب کې ده چې دا قبله به بیت الله شریف وي او ته خو بیت المقدس ته مخ کوې. نو اگر چې قبله خو زمونږ ده لیکن زمونږ په کتابونو کې چې ستا کوم نشاني دا نشاني پتا کې نشته دی. نو دا یهود ښه پوهېږي د دې په کتاب کې دا خبره ده او دا اوس که اعتراض کوي دا اعتراض حقیقي اعتراض نه دی، دا د حسد او د ضد دی. وکذلک همدارنګې جعلناکم امة وسطا او علامه ثعلبي صاحب خپل تفسیر کې دا داسې راغلی دی ان کما اخترنا ابراهیم وذریته لکه څنګه چې موږ ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی اسماعیل علیه السلام غوره کړو دکرنګې موږ غوره کړې تو او ستا امت او موږ دا شته معتدل او درمیانه وګرځولې امتا وسطا یو امت درمیانا. وسط عربی کې په دو معنو راځي، یو معنی په منځو لکه څنګه چې دیو جماعت منځ وي دیو کلی منځ وي نو هغه مرکز وي د ټولو لپاره، د ټولو توجه یې طرف ته وي او ټولو ته فاصله برابري او بله معنی بهتر راځي چې کوم غوره وي خیارنو. دلته کې وسطن په دواړو معنو باندې دی، په معنا د معتدل او دارنګې په معنا د بهتر سره. دا امت بهتر هم دی او دا امت معتدل هم دی. عرب وی انزل وسط الوادی. عرب چې کله خپل اولاد ته وصیت کی یا خپل نوکرانو ته یو میدان یو صحرا وي لکه کوم ځای کې پاتې کېږي وی انزل وسط الوادی د میدان په منځ کې ایثار شي. نو میان مراد هغه دی چې هغه بهتر وي د رهایش لپاره او د آب و هوا په اعتبار سره. نو په منځ کې دا منځنی ځای بهتر وي غوره وي. نو وسط په معنا د منځ یعنې درمیانه او په معنا د بهتر سره. امتا وسطا یو امت بهتر او دارنګې یو امت هغه معتدل او درمیانه. معتدل په دې معنا دی چې دې امت کې د یهودو په شانتې غلو نشته او دارنګې د نصارا په شانتې غلو پکې نشته. نصارا د حد نه زیات مخکې لړلو، هغې کې افراط ډېر زیات دی، د حد نه تجاوز کولو. او د یهودو په شان کې تفریط پکې نشته، تشدد پکې نشته، سختی پکې نشته. دا امت درمیانه دی. لتکونوا شهداء لپاره دی چې تاسو شئ شهداء گواهی کوونکي علی الناس په خلکو باندې د قیامت پر ورځ. تاسو به د قیامت پر ورځ په خلکو باندې گواهی کوئ. بخاری شریف کې روایت ده او دارنګه نسائی او مسند احمد کې وو د قیامت پر ورځ باندې با ناشنا منظر بوي. یو روایت کې داسې راځي چې یو نبی به غریب یوازې را روان یو امتی به سره ني، بعضې نبی به داسې صرف یو امتی را روان باغ باندې صرف یو تن ایمان راوړي. بعضې انبیا داسې چې صرف دو کسانی صرف دو کسانو په ایمان راوړي، چا سره څومره چا سره څومره. الله جل شانه به د امتونو نه تپوس کی چې تاسو ته خپلو انبیاء کرامو خبره کړې وه او که نه وه کړې. او د دې ورځې نه یارولې وې د قیامت د ورځې نه تبلیغ یې راته کړی نو امتونه به انکار وکړي چې مونږ ته څوک نور راغلي او نه مونږ ته چا تبلیغ کړی دی. نو الله تعالی به د نبي نه تپوس وکړي چې
چې تا د خپل امت ته تبلیغ کړی او که نه دی کړی. اوس الله جل شانه ته هر څه علم دی، دا نه چې نشته ورته. پاسې قانون دا دی، دنیا قانون دا دی چې قاضي او جج به په خپل علم باندې فیصله نه کوي. که قاضي ته او جج ته پته وي چې دا کار داسې دی، خو دی به په خپل علم فیصله نه کوي. دی به د مدعي او د مدعي د هغې په بیاناتو په ګواهو باندې به فیصله وکړي، په خپل علم به فیصله نه کوي. الله جل شانه حاکم دی، الله یو قاضي دی، الله ته هر څه علم دی. الله تعالی په خپل علم فیصله کولی شي، لیکن الله جل شانه خلقو ته ښيي چې صرف په خپل علم فیصله نه کوم، ستاسو مخې ته ستاسو په ګواهانو باندې فیصله کوم. چې الله تعالی د نبي نه تپوس کوي تا د خپل امت ته تبلیغ کړی دی او که نه، هغه یا ما کړی دی او قوم انکار کوي، نو نبی مدعي دی چې ما تبلیغ کړی دی او قوم منکر دي. مدعي به ګواهان پیش کړي، د نبی نه به تپوس د سر ګواه څوک دی په دې خبره چې تا تبلیغ کړی دی. نو امت خو په خپل انکار کړی دی، نو نبی به وایي چې نبی علیه السلام او د هغه امت دا زما ګواهان دي. نو دا امت به راوستی شي. نو ګوره دا مخکني امتونه به په دې امت دا اعتراض وکړي چې بای تاسو حاضر نه وئ زمونږ وخت کې، تاسو خو زمونږ نه په زرګونو کاله بعد راغلي یې، نو تاسو څنګه زمونږ خلاف ګواهي کوئ؟ لیکن دغه امت به په دې امت دا اعتراض نه کړي چې تاسو ګواهي نشئ کولی، ځکه تاسو معتدل، یعنې تاسو کې تشدد دی، تاسو کې غلو ده. ګوره مخکړي امتونه هم په دا امت معتدل دی. د ګواه دپاره بنیادي خبره اعتدال دی، چې ګواه دې معتدلي، ګواه دې متشدد ني او ګواه دې فاسق او فاجر ني. دې وجه نه که چېرې د مدعا علیه او د ګواه منځ کې دشمني مخالفتي، که د یو مدعا علیه او د ګواه منځ کې پخوانۍ دشمني ده او مدعا علیه د قاضي او د جج مخې ته دا خبره وکړه چې زما سره دشمني ده، ځکه دې زما خلاف ګواهي کوي او دا خبرې ثابت کړه، نو قاضي او جج پر دغه ګواه ګواهي بیا نه اړي. اگر چې مسله بله ده، لیکن د مدعا علیه او د ګواه منځ کې پخوانۍ عداوت او دشمني ده، نو شبهه پیدا شوه چې کیدای شي دا ګواه چې ګواهي کوي دا د پخوانۍ دشمنۍ د وجې نه کوي د مدعا علیه خلاف، او یا که چېرې د ګواه او د مدعا علیه منځ کې د مدعي منځ کې رشته ده، پلار او زوی دي، رور او رور دی، نو دین ګواهي نشي کولی. یو زوی د خپل پلار په حق کې ګواهي نشي کولی او پلار د زوی په حق کې ګواهي نشي کولی. او دا امت چې دی د دې امت مخکنو انبیاء کرام علیهم السلام سره د رشته هم نشته د پلار او د زوی، او دارنګه د دې امتو مخکنو امتونو سره عداوت هم نشته، دشمني هم نشته. مخکني امتونه به دا اعتراض کوي چې تاسو موجود نه وئ، لیکن دا اعتراض به نه کوي تاسو موږ سره عداوت او دشمني ده، نو تاسو ګنې ګواهي نشئ کولی. باقي دا اعتراض به وکړي چې تاسو موږ سره موجود نه وئ، تاسو لیدلي نه دي، نو څنګه ګواهي کوئ؟ دا جواب به دا وکړي چې د ګواهۍ دپاره دا خبره که ضروري نه ده چې ګنې خامخا دې په سترګو باندې وویني. ګواه لپاره دا خبره ضروري ده چې تاسو د یقیني علم موجود دي د واقع باره کې، چې واقع داسې شوې ده چې د واقعي یقیني علم تاسو سره وي،
او د یقیني علم د حاصلولو یوه طریقه په سترګو باندې لیدل دي. نو ټیک ته دې امت څه لیدلي نه دي، لیکن یقیني علم شته چې هغه قرآن دی او د پیغمبر علیه السلام شهادت دی. نبی علیه السلام په ذریعې سره موږ ته دا خبره معلومه شوې ده چې مخکنو انبیاء کرام علیهم السلام خپلو امتونو ته صحیح دعوت ورکړی دی. نوح علیه السلام خپل امت ته صحیح دعوت ورکړی دی. د دې ذکر قرآن تفصیل سره کړی دی. سوره نوح کې د نوح علیه السلام تمام کارګزاري بیان شوې ده. سوره اعراف کې او په سوره هود کې او په سوره الشعراء کې او په نورو سورتونو کې د نوح علیه السلام تمام کارګزاري دا تمام د دعوت او طریقې څومره وي هغه ټول بیان شوي دي. او قرآن کریم انتهایی مضبوط او مستند کتاب دی. قرآن کریم کې یو خبره وکړه دا خبره صحیح ده. نو قرآن کریم دې بیان کړی دی چې مخکنو انبیاء کرامو امتونو ته دعوتونه ورکړي دي. نو دا امت چې گواهی کی دا به صرف په دې بنیاد باندې چې زموږ په قرآن کې دا خبره موجود ده او دا خبره یقیني ده. نو دا امت به د مخکنو امتونو خلاف گواهی وکړي او د پیغمبر په حق کې به وکړي او بیا دې امت په گواهی باندې به نبی علیه السلام هم گواهی وکړي چې زما امت ټیک وایي. دا دې چې څوی دا خبره صحیح وکړه نو چې د ګواه مؤید او تایید پیدا شي او بیا د نبی علیه السلام منطقې تایید پیدا شي نا گواهی به څونه مضبوطه وي. دې ته تزکیة الشهود وي چې د ګواه تزکیه وشوه چې ګواه بالکل صحیح دی، پاک دی او د دې چې کوم بیان کې دا خبره صحیح کی نبی علیه السلام پر دې امت د ګواهۍ د هغې تزکیه به وکړي، تایید به وکړي، زما امت ټیک وایي. نو د دې وجې نه د دې امت په ګواهۍ باندې به د مخکنو امتونو خلاف سره وشي. نو فرمایي چې لتکونو شهداء د پاره دی چې تاسو شئ شهداء ګواهانو. دا موږ تاسو امت معتدل ولې ګرځولي یې؟ تاسو به ګواهي کوئ او د ګواه دپاره عدالت ضروري دی چې ګواه دې عادل وي، ګواه دې فاسق او فاجر او متهم ني، ګواه بالکل صفا جانبدار بني. گواه چې جانبدار ني متهم ني دا هغه مدارحې سره مدعي سره رشته ني دشمني ني. تاسو کې دا خبرې نشته نو موږ تاسو ځکه امت معتدل وګرځولی. شهداء گواهی کوونکي علی الناس په خلکو باندې او د الناس نه مراد مخکني امتونه دي چې هغوی به د خپلو انبیاء کرام علیهم السلام د دعوت نه انکار کړي. ويكون الرسول او شی پیغمبر الرسول کے الاسلام عہدی دی مراد نبی علیہ السلام دے شی و نبی علیہ السلام علیکم پتا سبان دے دا علیکم پمانا دا لکم سر دے زکا علا دا پار دا نقصان نازی او لام دا پار دا فیدی رازی دلته کې علیکم په معنا د لکم سره او شی به نبی علیه السلام ستاسو دپاره شهیدن گواه یعنې ستاسو په ګواهۍ به نبی علیه السلام هم ګواهي وکړي چې زما امت ټیک وایي. بیا لکم به یې ویلو نو علیکم یې ولې ووایي؟ نو علیکم یې ځکه ووایي چې ردي امت په ګواهۍ سره به د مخکنو امتونو خلاف ګواهي وشي، مخکنو امتونو ته به نقصان ورسي چې دا امت د یې خلاف ګواهي وکړي. د نبي به فایده وشي خو د امتونو به نقصان وشي، نو ځکه علیکم ووایي. ویکون الرسول او شي پیغمبر علیکم په تاسو باندې شهیدن ګواه. مونږه خپل ټول کتونکو ته
درخواست کوو که تر اوسه پورې تاسو زمونږه دا چینل سبسکرایب کړی نه یي نو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ چې زمونږه هره نوې ویډیو تاسو ته در رسي او ویډیو پوره ګورئ او ورسره زمونږ دا چینل چې دی چې کوم بیل آیکن بټن ده هغه مو ووهئ چې تاسو ته زمونږ د هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن در رسي او چینل چې دی خامخا سبسکرایب کړئ او ویډیو هم زمونږ هر ویډیو تاسو پوره ګورئ چې په هغې سره زمونږ دا چینل مخکې لاړ شي